اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسل درې نمبر آیات ته سورت آل عمران څلورمه سپاره. واعتصموا او منګولې ولګوئ تاسې بحبل الله پر سید الله تبارک وتعالی باندې جمیعا ټول ولا تفرقوا او تاسو فرقې مکیږئ. وذکروا او یاد کئی تاسو نعمت الله نعمت الله تبارک وتعالی علیکم چې په تاسو باندې و اذ پاغ ټیم کې کنتم چوي تاسو اعداء دښمنان فالف بس محبت واچلو الله تبارک وتعالی بین قلوبکم د تاسو د زړونو په منځ کې فاصبحتم بس تاسو وګرځېدئ بنعمته په نعمت الله تعالی سره اخوانا رونا وکنتم او وی تاسو علی شفا حفرت من النار په غاړه د کنده باندې من النار دی ورنا فانقذکم بس بچ کړی الله تعالی تاسې منها دغې ورنا. کذالک هم دارنګې یبین الله بیانوي الله تبارک وتعالی لکم تاسو ته آیاته آیاتونه خپل لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسو هدایت بیا موزئ. مسلم شریف په حدیث کې راغلی چې حبل الله نه مراد قرآن عظیم الشان دی او یهود و نصارا غوندې فرقې مه کېږئ ځکه چې یهودو کې 71 او په نصاراو کې 72 فرقې جوړې شوې وي او نبی علیه السلام فرمایي ما امت کې به 73 فرقې جوړېږي. اهل سنت والجماعت نه علاوه بل مذهب بله فرقه اختیارول نه دی پکار. نو حقیقتا دا چې نن مسلمان ته فرقواریت څومره نقصان ورکړی دی. الله پاک موږ تاسو باندې رحم وکړي. صدق الله العظیم.